رسول الله مبارک له یو زنانه پیغام راولېږو وی زما خاوند تللی دی د الله پیغمبره جهاد له او ما ته یې ویلي و چې ته به زما د اجازت نه بغیر چېرته نه ځي او ما نه په لاندې کوټه کې بابا اوسېږي زما والد صاحب بیمار دی او په دویم چت باندې زه اوسېږم نو آیا زه د خپل بابا بیمار پرسۍ راتلی شم او که نه شم تلی رسول الله مبارک ورته وفرمیل چې نه لږ توجه به کوئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دې صحابي بیا پیغام راولېږه وی د الله پیغمبره بابا مې ډېر زیات سخت دی خاوند راته اجازت نه دی کړی زه د بابا بیمار پرسۍ راتلی شم عیادت له پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلا بیا رسول الله مبارک ته پیغام راولېږه وی د الله پیغمبره بابا مې وفات شو نو زه اتلی شم زیارت له پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلا دا صحابیه را نه له بابا یې په دې حالات کې رخصت شو دنیا نه دا لاندې نه ده راکوزه شوې باندې اوسېږي لاندې راکوزه نه شوه نو چې کله دا صحابي رالی واپس کور ته نو خپل د خاوند ته دا واقعات یې راکړه وي تا ما ته ویلي چې پیغمبر علیه تا ما ته ویلي بابا کره به نه ځي زما اجازت نه بغیر به چېرته نه ځي نو زما بابا وفات شوی زه نه یم تللی نو وی تلی به که نه وی ما رسول الله مبارک له پیغام لېږلی ویل الله پیغمبر ما ته وی چې نه به ځي خاوند ورته زما درته اجازت ده لاړه شه هغه کور ته خو لاړه شه کوم کور نه چې د بابا رخصت شو دا وایي اوس چې د دواړو جانو سردار نه وي ویلي نو نه ځمه زنانو به ورسره ډېره مینه کوله ماشومانو به ورسره مینه کوله حیواناتو به ورسره مینه کوله اوس چې د دواړو جانو سردار نه وي ویلي که ته ما ته سل کاره ته ومووایي خو نه ځم زه د رسول الله مبارک نه پوښتنه کوم په دې چې لاړه شم او که نه د الله پیغمبر له پیغام رالی وي اوس مې خاوند راورسېدو او ما ته اجازت کړی خپل بابا کره د تلو خو تا 3 کره ته منع کړې وم د الله پیغمبر اوس ووایه لاړه شم او که نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وی لاړه شه نو چې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام څنګه دا حکم وکړو جبریل امین رالی جبریل امین رسول الله مبارک ته فرمایل چې د الله پیغمبر دې زنانه ته ووایه چې دا 3 کره ته چې تا پوښتنه وکړله او تا ته د الله پیغمبر وی مزه ځکه چې تا ته خاوند اجازت نه دی کړی او تا صبر وکړو نو په دې صبر باندې تا خو د خپل بابا دیدار ونه کړو رخصتۍ په وخت کې د هغه چهره ونه لیدله خو الله رب العزت ستا بابا له په جنت کې عالیشانه بنګله ورکړه ځکه تا صبر وکړو نو نه صبر به څوک وکړي الله پیغمبر فرمایي الصبر عند صدمة الاولى د اولنۍ صدمې په وخت کې چې کله صبر وشي دې ته صبر وایي